ډیر خلک وای و یار نن دا په منبر رسول دا مولان خوبونه ولې بیانوي نن سبا خو د نت دور دی تاسو وینئ کنه یو مولا خوب ویني چې ما امام ابو حنیفه رحم الله علیه په وی خلیدلې د جمعات کې یو وای چې یاره ما پلان کې پیر لیدل او په قبر کې جادو پیشه به ولته وخلې څوک وای یاره چې ما پلان کې سړی ولیدو په هوا باندې الوتو دا کیسه او کہانی ولې خلق کوي څوک خود دومره پوری بے حیایت لاړل چې د محمد رسول الله تذکره کوي چې خوب کې ملي دو العیاذ بالله العیاذ بالله نقل کفر نباشد وای د هغه مخصوص اندام سره خلق لګیا او چا پټاو مونږ پټاو خلق ښکارا کوو دا خبره ولي په منبر رسول باندې مولان کوي وجدا د الله د کتاب او د محمد مصطفی د احادیث بیان مونږ پرې کړي نو کله چې یو عالم قران نه بیانوي کله چې یو عالم احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیانوي یو عالم حق مسله نه بیانوي نو خامخا تش کیسه او خوبونه او لطیفی او دارنګي فضولیات نه بغیر خو بیا جون تویل ګران دي کله چې عالم دا عزم کو چې قران به بیانوم حدیث د رسول الله به بیانوم بیا د کلیفونو په خلک خان دي نه دی بیا کیسه نه بیانوي کہانی نه بیانوي سونه کال تیر شو مولانو د اولیاء او کیسه بیانول ختم نکړل یره پلان کیږي کې ولید هغه په اوالو ته یره چې پلان کیږي کې ولیو نو هغه پس د مرګ راو رسیدو د پلان کې امداد کو یو رکتی شي رک دی دا ولی شه د الله کتاب بیان کا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سنت خبره وکا دا ست طرف ته د قوم روان کړي دي عرض می دا کو چې د الله کتاب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا د امت ذمہ داری د علماو او دارنګ چې کم دینو د عوامو چې دې ته بغوګ دیو دا به اوري ګوره معاشره کې دوه ذمہ داری دي